بسم الله الرحمن الرحیم. د ایمان بحث په دغه ځګین باندې موږ تکمیل ته ورساو د صراط مستقیم کورس، او په دې کې به ان شاء الله العزیز د شمایل د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام حالات ذکر کول غواړي. اوس دلته چې زموږ کوم سبق دی اصل د دې وجې نه ده چې ایمان او د کفر نه انسانانو ته د دې معلومات حاصل شي. د کفر لغوي معنی ته راځو چې دا څه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې او د کفر د دې څومره تفصیلات راغلي د اکابرینو نه صحابه کرامو نه فتوی د کفر په دې باندې به موږ بحث کوو. اول نمبر د یو شیز معنی پیژندلی. لغوي معنی چې د علامه مناوي وفات 1071 هغه فرمایي چې کوم شی ظاهر کول ضروری دی هغه پټول ته کفر وای. د الله ذات ظاهرول ضروری دی، د ملائکو ذات ظاهرول ضروری دی، دغه شانتي د انبیاء کرامو ذات ظاهرول ضروری دی. د دې پټول دا به کفري، مګر په هغه حالت کې مثال یو سړی د کافرو په مابین کې دی او هغه خپل ایمان پټ کړي د الله ذات د هغې قرار هلته ونه کړي، نو دا کافر نه دی، ځکه دلته د عذر موجود دی. شرعي معنی علامه سعد الدین په شرح المقاصد په علم الکلام چې په 3 جلد کې د هغې کې فرمایي الکفر عدم الایمان عما من شانه، چې په کومو شیزونو ایمان راوړل لازمي دي په هغوی ایمان نه راوړه کفر دی. اقسام کفر نمبر 1 زمونږ ذکر دی دلته. نو اقسام کفر دا 9 دي. نمبر 1 کفر انکاری، ظاهرا باطنا نه منل، نه د زړه نه منل، نه په زبان سره منل، دې ته وایي کفر انکاری. څنګه چې د عام کافران دي نه په زړه سره مني نه په زبان سره مني. نمبر 2 کفر نفاق، د زبان سره د اسلام اظهار کول، د زړه نه انکار کول، لکه عبدالله ابن ابی ابن ابي سلول کفر چې دی دا کفر نفاق دی، په زبان سره اقرار کوي د زړه نه منو. د نفاق 2 قسمونه دي، نفاق اعتقادي، نفاق عملی. نفاق اعتقادي د اسلام ظاهر کول، خپل کفر پټول، د دې انجام چې د ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، د جهنم په اخیری حصہ کې به داخله کی. دویم نفاق عملی دی، په زړه کې ایمان موجود دی، په زبان سره اقرار کوي، لیکن کارونه د منافقانو کوي. څنګه چې رسول الله فرمایي آیات المنافق 3، د منافق 3 نښې دي. اذا حدث کذب، کله چې خبرې کوي دروغ وایي. واذا وعد اخلف، کله چې ورسره وعده وکړي خلاف ورزي کوي. واذا اؤتمن خان، کله چې ورسره امانت کې خیانت پکې کوي. دا دې ته ویلی شي نفاق عملی. نو چې چا کې نفاق عملی موجود دی موږ ورته منافق نه وایو، مګر دا کار که په ما کې موجود دی زه به پرېږدم، که په یو کس کې هغه ته به دعوت د دې ورکوو چې هغه دا پرېږدي، منافق به ورته نشي ویلی. نمبر 3 کفر ارتداد، په خوشحالۍ سره اسلام قبلولو نه بعد کافر کېدلو ته کفر مرتد وایي. دې ته لکه مانعین زکات چې په رسول الله علیه السلام په خوشحالۍ ایمان راوړ، بیا د زکات نه انکار وکړو، د دین اسلام نه واوړي، د مرتد شو، دغه ته کفر ارتداد. 4 نمبر کفر شرک، د الله ذات د منلو نه بعد د هغه سره په مخصوص صفاتو کې یا په ذات کې شریک جوړول، لکه ابو جهل. نمبر 5 کفر کتابي، یو کس یو آسماني کتاب مني او محمد علیه السلام د قرآن راوړلو نه انکار کوي چې د ولې دا کتاب راوړل زه نه منم، مثال یهود او نصارا دي. 6 نمبر کفر دهري یا کفر معطلین دی ته وایي د الله د وجود نه انکار کول، زمانه چې د مخکې منل یعنی قدیم منل، په دې باندې بحث شته. نمبر 7 کفر زندیقه، دعوه د ایمان کول، د ضروریاتو د دین نه صراحتا انکار کول، یا داسې تعویل کول چې د امت د متواتر عملی عقیدې خلافي، لکه منکر د عذاب قبر. یو کس د عذاب قبر، ثواب قبر د خاص نوعیت نه انکار کوي، دا کفر زندیق نه دی. دویم دا چې عذاب قبر د وجود نه یو کس انکار کوي، دا کفر زندیق دی. منیر شاکر بالکل د عذاب قبر د وجود نه انکار کړل دی. تعویل مثال چې دی نبی علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین دی، دا د امت متواتر عملی عقیده ده. د دې منکر چې دی کافر دی، تعویل باطل دی، قادیانی کافر دی، دی پکې تعویل باطل کوي. نمبر 8 کفر جحود، د زړه نه د ایمان حقانیت منل مګر په زبان سره اقرار نه کول، لکه ابلیس وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا په قرآن کې راځي. نمبر 9 د دل نه منل، اقرارم کول چې دا حق ده لیکن زه نه منم، لکه ابو طالب. نمبر 10 کفر نفاق ولاته ومن کافر نه وایو، ځکه چې دا 9 نمبر چې دی ته کفر عناد وي چې د اقرارم کوي، د زړه نه مني، لیکن دا مو چې حق دی لیکن زه نه منم. دلته د کفر نفاق ولاته ومن کافر نه وایو، ځکه چې د زبان نه اقرار کوي او د زړه راز چې دی د الله ته معلوم دی او د وحی سلسله بند ده. نو دې وجې نه په دې باندې عمل کول توفیق دی الله موږ ته راکړي. وصلی الله علی خیر خلق محمد و علیه وسلم.